بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو د وخت کې محله بادرخیل سکندري کورونه او محله رستم خیل مردان کې د جناب محترم مولانا فضل مولا صاحب سره ناست یو، د هغې خدمت کې حاضر یو او هغې سره به د هغې د ژوند په هکله یو څو مختصره خبرې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مولانا صاحب خیر تاسو؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات ښه دي؟ خیر تاسو؟ جی مولانا صاحب حاجی ستاسو جی پورا نوم څه دی جی؟ فضل مولا. ښه جی. د والد صاحب هم جی څه نوم دی؟ فضل رحیم. ښه جی. او د نیکه محترم نوم یاد دی تاسو ته؟ دې وخت من شوی دی. ښه جی. خپل ستاسو والد صاحب جی کله وفات شوي؟ زما والد صاحب تقریبا 40-45 کال کېږي. ښه جی. تاسو د شروع نه دلته پاتې کېږئ که نه بل ځای نه راغلي وې په کډه؟ نه وخت خپل کلي نه کډ راغلی یم. ښه جی. کلی م کوم ځای دی جی؟ دا چا هدې سره ترناب ورته وایي. ښه جی. ترناب. ترناب. او جی. ښه جی. نکان هم هلته کې دفن دي؟ او نکان هم هلته کې دفن دي. ښه جی. ځای دغه ځای و. ښه جی. ښه. چارسده کې جی د کومې قبیلې سره تعلق ساتئ؟ چارسده کې جی جی جی. نو داسې علماو سره زموږ ربط دی نو. ښه جی. ښه ښه. او علماو سره چې کوم دی نو هغه مولانا طاهر صاحب چې کوم جی جی. ملګري دي هغوی سره څنګه کام قبیله جیم سره کام قبیله؟ خام قبیله زمونږ بس ملیان دي بس. ښه جی. ښه د نیکه نه سره روان دي. ښه جی. ښه ښه ښه. نو دلته کې تاسو بیا راغلی که والد صاحب هم راغی؟ نه زه طالب وم. ښه جی. دلته کې زموږ یو استاد و مرحوم خدای پاک دې غریق و رحمت کړي. آمین. هغوی وفات شوي دي. جی جی جی. زما زیات ژوند د هغوی سره و. ښه جی. څه نوم یې و جی؟ د هغه اوس ما نه د هغه نوم اوس هېر شو. جی 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 جی. زما حافظه کې په ډېر خیر دی جی. کمزورتیا ده. ستاسو تاریخ پیدایش څه دی جی؟ نو هغه هم ورته یاد نه دی. ښه جی. 1944 داسې یو غالبا دی. ښه جی. ښه. د دې ځای که د چارسدې پیدایش ستاسو؟ د چارسدې پیدایش دی. ښه. دلته کې علم له راغلي وې؟ دلته کې علم راغلی وم او دلته کې مدرسه ده. جی. اوس خو بل خوا تللې ده. ښه جی. تفهیم القرآن. جی جی جی. ګوررحمان مولوي صاحب سره؟ مولانا ګوررحمان صاحب سره موږ دوره هم کړې ده. ښه جی. ښه. او هلته کې مې زیات سبقونه ویلي وو. زموږ استاد چې کوم دی دلته کې مدرس و. ښه جی. او بیا دلته کې موږ سره یو طالب و ملګری. جی جی جی. د جومات کې امام و. ښه جی. نو زه دغه مدرسه کې دیره وم. ښه جی. او د مدرسې چارج هم ما ته حواله شوي وو. ښه جی. مولانا ګوررحمان صاحب ما ته حواله کړی و. جی 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 جی. نو زنګ ملګری بیا وطن ته لاړ د دیرو. ښه جی. نو ما ته ویې زه ځم او دا امامتي ته ته سپارم بیا به راشم. ښه جی. نو د هغه په ملګرتیا کې دا کار بله ما وکړو. هغه یو کال پس راغی. جی جی جی. نو ما چې څه د خلکو را کړي وو مې مله ورکړله. ښه جی. ښه. او باقي ما ترې رخصت اخیسته تلم اخوا. جی. هغه ما ته وویل چې نه زه خو د امامتیا ته ټیک نه یم او دا خلک په تا خوشحاله دي. جی 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 جی. داسې 30 کال په عمر کې زه وم. ښه. نو بس هغه دا خلک هم بیا خوشحاله وو چې دې موږ ته پاتې کړه. ښه جی. ښه. نو هغه تجربې وخت کې ما دلته کې چې د خلکو هم داسې مطالبه وکړه ما به درس شروع کړم. ماخوستن کې زموږ درس وي. ښه جی. ښه. دې جومات کې؟ دې جومات کې. ښه. د مختصر نه دلته کې؟ بس ټیک ټیک ټیک. ښه. دا تقریبا زما سره داسې 70 کم او زیات موده دلته کې تېره شوله. بېشکه بلکل. ما دلته واده هم کړی. واده خپل کلي کې هم کړی خو دلته راغلي وو که نه. ښه جی. خپلوانو کې مو واده کړی؟ او خپلوان هم کوم کړی. څومره وخت هم جي واده شو؟ د واده هم داسې 30-35 کال کېږي. امامتۍ نه لږ وروسته هم کړی دی؟ نه هم د امامتۍ کې وم. دغه دوران کې چې دا طالب چې راغی هغې دوران کې هم کړی؟ هغه دوران کې هم کړی دی. ښه جي. مطلب خپل ټبروالی کې هم کړی دی؟ خپل ټبروالی کې هم کړی دی. ښه جي. تاسو بنیادي ناظره د قرآن مجید چا سره ویلې وه؟ ما د خپل والد صاحب سره کړې وه. ساده سړی و ډېر ښه عقیده هم وه او هغه هم د مولانا طاهر صاحب ډېر متقد و. ښه جي. خو داسې لږ د کتابونه یې ویلي خو عقیده یې ډېره صفا وه. ښه جي. ښه ماشاءالله. نو د هغه نه ما قرآن شریف ویلی و. جي جي. بیا خو مونږ خو کلي کې
زمینداري به هم کوله ښه جي خو زما شوق و زما د پلار هم دا شوق و چې دې بار وباسمه جي 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 نو هغه ما له یو عالم دین مقرر کړی و جي مسعودان کې به ته ما به څه کتابونه ورته وې ښه جي نو هغه دې به ډبې ته بیا درس باندې چابوتو ښه جي نو هغه زما والد صاحب سره خبره وکړله ښه جي اگر چې زما رونه په دې باندې خفه و ښه جي خو بهر تقدیر د هغوی نه بغیر اجازت او د پلار په اجازت سره هغه سره زه لاړم ښه جي نو ما هلته کې یو کال 2 کال په بډبیره کې تېر کړل ښه جي بډبیره کې کوم ځای کې بډبیره کې بډبیره کلي ځای کې یوه مدرسه وه ښه جي اوس خو ډېر وخت وشو که نه ښه جي زمانه وشوه زمانه وشوه نو دا د مردان ته د راتلو نه مخکې خبره ده مخکې خبره ده پخوانۍ دا خبره ده ابتدایي خبره وه او د هغې علم څه نوم و جي دا عالم او مسلمان نوم یې ښه جي شوی نه هلته م یو کال نیم تېر کړ هلته مې یو کال نیم تېر او دا بنیادي کتابونه مو وې دا بنیادي کتابونه مو بیا واپس رالو نو بیا زموږ چهارده کې یو عالم الدین هغه هم ډېر ښه عالم و ښه جي او نو هغه سره بیا زه شوم نو هغه سره مې بیا ډېر وخت تېر کړ ښه جي په رزړو کې مې یو 2 کاله تېر کړي بیا رزړو کې زمونږ استاد چې کوم دی پنځپیر خو سنه څه خلک شړل نه کوي ښه جي او مخکې به خلکو دوی نه پرېښودله ښه نو هغه عالم و چې زه ورسره وم نو هغه هم دغه شنظیا قدي بنیادي سړی و ښه جي نو هغه متمم صاحب لرې کړ ها مدرسې نه وباسو بس او مدرسې چاره چې ما له راکړی و نو بیا زه هم تلم نو هغه ډېر خفه و چې ته مه ځه ته زموږ په رشته کې ما زه دې له نه یم راغلی خو بس زه عالم ته ناست وم چې دې سړي زه هم ځم زه بیا چارې ته رالم چارده کې خمباچا مولوي صاحب ورته وي د مولانا محمد طاهر صاحب خاص شاګرد بالکل بالکل نو هغه سره تېره شوم ښه جي ښه او رمضان مې هغه سره تېر کړ ښه د رمضان نه بعد چې کوم دی بیا زمونږ استاد چې کوم دی دغه ته راغی دی نصیحت ته په درس باندې ښه جي زه هم ورسره رالم جي جي بیا هلته کې یو کال هم تېر کړ نو بیا د ګوررحمان صاحب هغه ته تلیفون وکړو چې ستا ته زنګ ضرورت دی او تاسو راشئ جي 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 دور حدیث کې ها هغوی دلته کې راغله دې زوړ تفهیم ته دې زوړ تفهیم ته ښه جي ښه نو بس موږ هم ورسره رالو ښه جي ښه نو بس هغه چې راغلي هم به دلته پراته وو دلته هم دور حدیث وکړو او دلته هم دور حدیث دوی سره وکړو ښه جي دا دواړه ښه استادان وو که نه ماشاءالله ماشاءالله دا کم سنو جي دا اصلا هم اوس ماته یاد نه دی زما اوس حافظه کې ډېر کمزور ټیک ټیک خیر دی یار تاسو سره به سندونه خو به یې خپل هغې نه به ولیکو که نه او سندونه خو زما خیال دی جي څه سیلاب راغلی و ښه جي ښه نو دلته راختلی و اوهو او ګلپاڼې نږدې ده که نه؟ ګلپاڼې سټېنډ نو د هغه به صرف مدرسه کې به سند پروت دی ښه جي ښه ریکارډ به پروت دی ټیک شي ټیک شي جي نور څنګه اسدانو اوبو خراب کړی پخوا تاسو ته به یاد دي جي چې عبدالسلام مولوي صاحب به دلته راته شیخ صاحب عبدالسلام مولوي صاحب زما په استادانو کې دی ښه جي او د هغه تفسیر هم ما سره دی ښه جي او هغه هم ډېر ښه عالم و دلته به دلته به درس کو پوره غاړه او جي زه به پکې ناست وم ها سن 70 کې وه او زه خپله دغې سرپرست وم ها د هغه ډېر تایید به ما کوو ښه جي ښه ما به طالبان هم راغو نو زه مضبوط وم تکړه وم ها نو هغه زما استاد دی دا هغې درس کاپي زما نیکي لیکلې وه او زما نکاح کاپي ما سره پرته ده شاباس سن 70 جمعرات فرض شروع شو در ورځې تاریخ دی پکې او د ورځې درس دی پکې مشکل الفاظ دی پکې جی ټیک ده او دا تقریبا میاشت کې پړو کړو جی او چې هغه جمعات ما وی چې دغه جمعات څونه مو جي دا جمعات پوره سکندري ورته وایي د کلپاڼې په غاړه جمعات دی سرپرست خان جمعات دی نه سرپرست خان نه دی جي او د کلپاڼې په نوم باندې یادېږي ښه جي ښه کلپاڼې تاسو بوځو له خیر اوسو ښه جي نو هغه دې خوا به ګوررحمان صاحب درس کوه او خوا به هغه کوو دا د هو مقابله کې وو مقابله کې وو ځکه هغه وخت کې مولانا طاهر صاحب چې کوم دی خدای پاک ته غریق و رحمت کړي امین د دوی مخکې دا یو پټې مخکې ښه وه خو دا د شاګردانو څه پکې لږ نشوا چې وه نو د ګوررحمان صاحب او د هغې بیا د هغه وجه د کوټې خفګان راغی خفګان راغی بیا خو وروستو خوش معنیدار شو وقتي وختي دغه و ښه جي نو دلته هغه هلته کې درس کوو دلته کې درس کوو دی ګوررحمان صاحب دلته کوو که تفهیم کې دې تفهیم دا تفهیم کې وو ښه جي ښه مخامخ وه ښه جي ښه خو زه به هغه له تلم ښه جي ښه مولانا عبدالسلام صاحب ته ښه جي نو ده سره موږ درس کړی مو که نه ښه جي ښه نو هغه کور ته راغلی او مېلمه مو نو مېلمه مو نو بل دا چې
هغه مې خوښ و ډېر زیاته. ښه جي ښه. او ما سره تفسیر احسن الکلام چې کوم نوم ما سره دی. جی 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 جی. بل یو اهل حدیث دی خو هغه هم ډېر ښه عالم دی. جی جی. او قول سدید تفسیر لیکلی دی هم ډېر ښه دی. بالکل جی 2 جلده کې. 2 جلده کې پښتو کې دی. بالکل بالکل. نه دی عبدالسلام صاحب سره د دې نه علاوه بل څه دوره کړې وه؟ دوره تفسیر بل ځای کې؟ نه بل ځای نه کړې، بس تللی وم هلته کې دغه رستم ته. رستم ته ښه کې مې وخت تېر کړی دی. هسې کتابونه ملي دي مدرسه کې. ښه خو درس کې ورسره ناست وو، وختي درس و که نه. شمشاد خان جومات کې که تاڼې جومات کې که کنډرو جومات کې کوم ځای کې؟ دې تاڼې جومات کې. ښه. او هم ډېر وشو، زمانو شو جی. زمانه شو، ډېر زمانه شو. نو بیا خو دې ځای نه لاړو بډابېره ته. بډابېره کې اوسېده خو په پېښور کې. جی جی جی. بیا بډابېره ته ته راته مدرسې ولته کې. مدرسې وه. ما سره خپل هلته کې 2 ځله دوره تفسیر کړو بډابېره کې. اچھا موږ استادانو کې جی. ښه دا بیا شکر دی. او جی الحمدلله. تاسو بس دا هغه وخت دلته کې تدریس کوئ؟ بس دلته کې تدریس کوم او زه په مدرسه تفهیم کې مدرس وم. ښه جي ښه. خو بیا دا مدرسه چې لاړه نو زه لږ بیمار وم. ښه جي. او ما سه اپریشن کړی هسپتال کې پروت وم. جی جی جی. مولانا ګوررحمان صاحب راغی نو ما ورته یاره جي که زه جوړ شم که نه. ښه جي. خو د دس نه یم، کمزور یم او اخوا تللی دی که نه. نو مې زما په ځای بل استاد ونیسئ. ښه جي. نو بس هغه درس و هغوی نه دغه شوم. او دلته کې بیا خپله مدرسه د زنانو مې کلو کړې ده. هغوی ته هم درس حدیث هم ورکوم او درس قرآن هم ورکوم. ماشاءالله ماشاءالله. هلته څه تدریس هم کو؟ تفهیم کې هم څه پړاولو؟ دا ابتدایي 3 درجې پورې کتابونه پړاوړل. ښه جي ښه. صرف نحو دغه ادب نولیزه فقه دا چې کوم دی دا فقه کې دا کنزه پورې قدوري دغه شو دا کتابونه پړاولو. ښه جي ښه. بل تاسو جی د عصري تعلیم او سکول وغیرہ دا ما نه کړی. ښه جي. زه په کلي وم نو بس ما هسې زمینداري به کوله. ښه جي. نور وروڼه مو جي؟ نور وروڼه وو 2 پات شوي دي. ښه جي الله. یو شته دی. او ترونه وغیرہ؟ نه نشته دی. خپل نیکم لیدلی و جی؟ نه خپل نیکه ما نه لیدلی. او نیکم هلته کلي کې؟ او کلي کې دفن شوی دی. او مور هم د کوم ځای و؟ مور هم د دواوې وه د بانډیر ورته وایي. ښه جي. او نو بس هغه هم زمونږ مور خو بس ماشوم پاتې شوی ته. ښه جي. ما خپله مور هم نه لیدلی. ښه. بیا والد صاحب بل واده کړو؟ نه. همدغسې بس تاسو کشر ویله که وروڼو کې؟ زه ټولو کې کشر یم. ځکه چې ماشوم پاتې شو نه بیا. ښه جي ښه. مشران ستاسو نه 2 دي که 3 وو؟ 3 دي. ښه جي ښه. 4 خو یو مخکې مړ شوی. ښه جي. 5 خو 2 مخکې مړ شوي. یو مې لیدلی وه مشر. ښه جي او کشر مې نو لیدلی چې کوم مړ شوی دی. ښه جي نو دواړه مړ شوي دي یا یو خو مې په ژوند کې ولیدلی و او دا بل مې نو لیدلی او 3 رونه موجود وو. نو 2 سپای کې مړ شوي دي. اوس یو پکې پاتې ما نه مشر چې کوم دی. ښه جي دا چارسده کې دي؟ دا چارسدې نه اخوا 15 میله کې تقریبا تر نه ورته وایي. ښه جي کوټ تر نه. ښه جي. تاسو روحاني تعلق او چانه بیعت خو نه جي؟ نه نه کړی. بس دا قرآن سره زما ربط دی. ښه جي ښه. قرآن درس بل زیات تر تاسو مطالعه کې کم تفاسیر ساتئ د پښتو د تفاسیرو نه علاوه؟ روح المعانی، تفسیر کبیر، ابن کثیر او بیضاوي. نو دا خو یې مخکې به کتله. ښه جي. خو چې دا اوس دا سترګې هم کمزورې شوې که نه. جي جي جي. نو دې نه پاتې شوی یم. ښه جي ښه. داسې ډېره مطالعه نه کوم. بېګا ما سره 3 ناست یم. جي جي. او مشکات مې کته. ښه جي. او دارنګې ترمیزي وه. ښه جي. هغې کې ناست وم. نو بیا چې سر پاسېم نو سترګې مې لږ خوږېدې. مطالعه. نو 3 ګنټې مې داسې چشمې چولې وې. نو بیا خوب نه راته. مشکات لومجي مخکې څه کتل؟ مرقات به هم کوتو؟ مرقات هم دا کته. دا شته دا ما سره وو. جي. خو اوس نشم کتی. ښه جي. سترګو باندې بس. بس عمر زیات شي که نه تاسو؟ بل تاسو به تجربه هم شوي نو مطالعه؟ بس دا یې بس ما ته ښه جي. دا قرآن شریف دا درس زموږ ماسوتن کې وي. ښه جي. او د ماښام کې وي او ماسپښین کې وي. جي 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 جي. نو دا جاري ساتم او دا خلک هم داسې راضي دی لکه نه. جي جي بالکل. نو تر اوسه پورې تفسیر او لیکل مو کړي دي؟ نه ما نه دي کړي. جي جي جي. نو موږ وایو چې تاسو لیکل تفسیر محفوظ شي املایي. نو ما خو سرمایه دی جی او صدقه جاریه هم ده.
جی جی خو زه داسې په دې ډېر نه خوشحالېږم ځکه چې دا خدمت د علماو ډېر کړی دی جی جی او جی په هر لحاظ سره کړی دی بالکل کو د ترجمې په لحاظ سره والی او کو د لفظونو په لحاظ سره والی کو د نحو د اثر په لحاظ سره والی کو د ترکیب په لحاظ سره والی په هر لحاظ سره علماو ښه خدمت کړی دی نو په دې لحاظ سره زه وایم چې ضرورت هم نشته دی او بل دا چې زموږ نه هغه ډېر لوی لوی عالمان وو موږ د هغوی خپو خور ته نشو رسېدلی بالکل جی نه لوی استی وی بالکل جی نو ما ته دې بچي وي خو ما ورته زه په دې کې حق کې نه یم او تاسو خو باندې خو لکه موږ دا کوشش کوو که نه جي ځکه چې یو اواز دی دا محفوظ شي که نه تاسو هم خدمت خو کوئ که نه ټیک ده نو د هغوی په صف کې خو هسې هم الرډي ولاړ یې که نه جي نو لیکلو ته چې څیز راشي نو فایده به یې ډېره شي نو بس تاسو زموږ خو جي بس مشوره ستاسو په خدمت کې جي ټیک ده نو بس چې تاسو وایئ چې په دې پکې شته دی که نه بالکل فواید ډېر دي جي ډېر فواید دي کتاب بنده هر وخت کتی شي اورېدل خو هر وخت نه شي کولی که نه جي بل جي تاسو لکه د رمضان دورې تفسیر هم کوئ دا مخکې مې کوو ښه جي خو بیا د هغه منبوج رامنځته شي نو داسې بیا ښه جي اوس داسې طالبان راځي ناوي کله پو وي کله نیمه سپاره وي دا ورسره کومه جی 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 لیکن زیات نشم کې داسې دی او دلته د جمعې خطبه هم ورکوئ خطبه هم ورکوم سر نه او د سر نه بس موږ دا جمعه پکې شته دی ښه جي اوس خو زه بس درس ورکړم دا خطبه ورکړم ښه جي او مونځ باید دوی وکړي ښه جي دا مونځونه هم داسې زه ډېر نه کوم ټیک شي جي داسې غم خادي وي یا مړي وي که نه جی 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 نو زه خو تللی نه شم خو په ګاډي کې لاړ شم په ناسته باندې باید شي نو خبرې وکړو که نه جی 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 نو داسې ډېر جی جی دا حس مې ډېر کمزوری دی او بېدم یم الله به دا دوی صحت درکړي نو لوی خدمت کوي د قرآن په دې وخت کې او لویه مجاهده جي لویه مجاهده د زړه زور غواړي بل دا دی چې زه د خلکو ته مې ماخوذن کې څنګه لوی درس دی جی جی چې مې نبی علیه السلام به د معاشرې ته کتله جی جی نو ډېر زیات په خفه شو او دا به وي چېرې دا خلک په پسې ټکېږي دا خو ډېر ګران دي دا د قرآن د نزول نه مخکې خبره وه نبی علیه السلام به د معاشرت چې کتل نو ډېر زیات پریشانه به و بیا چې قرآن نازل شو د قرآن درس شروع شو نو نبی علیه السلام ویل چې الله تعالی څه حکیم ذات دی داسې زبردسته نسخه یې راولېږله د قوم د اصلاح دپاره چې دا څوک ووایي او په دې ځان پوه کړي او سوچ فکر کوي نو دا انسان به سمیږي او چې د قرآن نه خوا چې سمیږي نه یقینا او دنیا د قرآن نه خوا ده بالکل نو بالکل خلک خراب دی د عقیدې په لحاظ سره خراب دی د اخلاقو په لحاظ سره خراب دی د معیشت په لحاظ سره خراب دی د معاملاتو په لحاظ سره پریوتې خلک دی د عباداتو په لحاظ سره بدعت پکې راټومبلې دي بالکل نو دې وجې نه د قرآن نه لرې شوي دي زه بار بار دا خبره کوم او هر وخت کوم دې خلکو ته چې ګوره قرآن لرې نه شي دا قرآن غذا دی یو حدیث راغلی دا وایي دی د انسان مرکب د دوه څیزونو نه دی جی 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 یو خو دا غوښې دي یا ډوکې دي او دې پیدا شوي د دې ځمکې نه دی دا غذا په دې ځمکه کې ده او د روح غذا چې کوم دی د اسمان نه راغلی دی نو غذا هم له د اسمان نه راغلی ده بالکل ان هذا القلوب مأدبة ان هذا القرآن مأدبة الله واقبلوا مأدبته ما استطاعوا دا قرآن د خدای خوانچه ده بالکل دسترخوان دی تاسو دې قرآن نه پیدې واخلئ موږ نه الوتې ځکه خلک بدرا دی خلکو ځان مستغني کړی دی مولا به یو چې کرو نو ګن به یې عقیده مې خراب وي بدعت به خلک خلک به ښه مفادات ورکوي لیکن حق خبره ورته نه کوي په دې ماحول کې داسې میان ګوره دا لکه مدرسه ده دلته کې مدرسه راتلل طالبان هغه یې منې کړل نو داس د خلک منې کوي هر ځای دا چل دی جي هر ځای حق پرستونه نو زه دا خبره بار بار کوم چې ګورې بغیر د قرآن نه سمېدی نه شي بېشکه قرآن زبردسته نسخه ده او دا مثال هم ده پیش کوم یو ځل چې کوم زه ناست وم ډاکټر کام سره خدای پاک ته وبخي امین امین یو خو ډېر ښه انسان او بل د قرآن نه واقف و چې لا بله منو ما نه به د قرآن باره کې تپوسونه مې کولو ښه دي
یو ساده سړی ورته راغی وایي زه بیمار یم ویې کته نسخه یې ورکړو دا استعمال کا هفته پس بیا راشه هغه هفته پس راغی نه تعویذ جوړ کړی په سینې یې ایښی دی وایي ډاکټر صاحب ستا نسخه یې په سینې ایښې ده یاره نو هغه ولې شک ورکړه موږ هغه کیسه ده قرآن د خدای نسخه ده بالکل په دې دا استعمال کا بېشکه په دې به ته ښه کېږي جوړېږي به سمېږي به ته دې تعویذ جوړ کړې او غایې ته یې واچې دا دې له راغلی دی بس غیر فعال شه که نه پرچې چاپ کېږي صاحبه فلانکي ځای ته راشه تعویذ دی مهرونه تیار تعویذونه مهرونه وي دا دی له په میله کې هم خرڅېږي نو بس زه خو دا چې ګورم نو بس اکثر چې ویکشن نو بس دې کې لګیا یم یا خدای دا خلک به څنګه سمېږي نو اوس زه خو کمزور یم خو بیا هم دا احساس ما سره شته دی او دا څنګه دې کور ته دا ښځې راځي زه پروت یم اکثر چې راشي نو راته دوی مور ووایي چې درس کولی شي مې بالکل کولی شم نو بس پاشم او درس خو نه شم کولی زه ټایم هم ووښم هغوی ته درس ورکړم دلته کې زه ماسپښین کې خامخا راځم نه که چې هغه سړی ډېر لرې ځای نه راځي نو زه درس ورکوم ورته نو خدای پاک رحم دی چې کښېنم نو هغه درس ښه په انداز کې ورکړم شکر دی جي نو دا د خدای پاک رحم دی ډېر لوی خدمت دی لویه مجاهده ده خلک به هر څه وایي هر څه وایي موږ به حوصله او خپل زړه خبره موږ الله له تاسو کوي که نه شاباش بالکل او د محمد سلم مشن دی که نه او دا ابو جهل دی ابو لهب دی پاره دی کې بالکل ټیک ټاک هغوی به خپل کار کوي کوي به موږ خپل کار کوو د خدای لپاره زه خو دا سوال بار بار کوم چې خدای پاکه اخلاص راکې پیدا کړي للهیت راکې پیدا کړي نو دې وجې نه دې خلکو کې زه اوسېږم نه دې تنخواه لمه تنخواه ماله نه راکوي ناړه راکوي خو بس ناست یم او ما نه برداشت کوي الله دې ورله برداشت ورکړي نو الله دې برداشت وکړي ټیک شي جي مهرباني الله خوشحاله کړه خدای پاک دې تاسو له توفیق درکړي